نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. عزتمنو مسلمانانو، الله جل شانه مونږ تاسو له زندگی را کړې ده. دنیا کې زمونږ او ستاسو دا زندگی تیریږي، نو دا دنیا دارالامتحان ده. الله جل شانه په دې کې په هر انسان باندې مختلف قسمه حالات واقعات راځي. کله په دې انسان باندې مصیبت او کله غمونه، کله په انسان باندې الله جل شانه خوشاله او نعمتونه راولي. خو لیکن الله جل شانه او بیا شریعت دا په یو حال کې هم د انسان بې اثرې نه دی پرېښې، بلکې یو دستور او یو طریقه یو رهنمایي یې کړې ده، او د الله جل شانه داړه حکم یو ته بیان شوی دی چې دا خوشاله په وخت کې د الله جل شانه شکریا ادا کول، په ژبه باندې د الله جل شانه تعریف بیانول، او دغه شانتې د ګناهونو نه ځان ساتل. بیا د الله جل شانه د انسان سره په شکریا باندې په شکریا ادا کولو او د الله جل شانه تعریف کولو سره په نعمتونو زیاتېدو وعده هم کړې ده چې الله جل شانه به د انسان ته نعمتونه هم زیات کړي، څوک چې شکر وباسي، شکر ګزاري. الله فرمای لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یعنی کوم کسان چې زمونږ شکریا او شکر ادا کوي، الله جل شانو فرمای زما شکریا ادا کوي، شکر ادا کوي، نو زه به له دا نعمتونه زیات کم. کو چېرې چا د ما ناشکري وکړله، زه په سخت عذاب راولم. او کله چې یو انسان باندې الله جل شانو سو مصیبت او غم راولي، لکه څوک نږدې رشته دار یې وفات شي، یا بیماری پې راشي، فقر او فاقه پې راشي، غربت پې راشي، په انسان باندې راشي، مالی نقصان ورسیږي، جانی نقصان ورسیږي، فصلونه میوو ته کې کمی راشي، تکلیف ورسیږي هغې ته. نو په دې حالت کې هم شریعت د انسان رهنمایي کړې ده، دته یې د صبر او د استقامت الله جل شانه طرف ته رجوع کولو حکم شوی دی. ځکه د صبر په وجه باندې انسان ته ډېر اجرونه حاصلیږي، ګناهونه یې معاف کیږي، درجې یې اوچتیږي، د الله رحمتونه په دې انسان باندې نازلیږي، د الله معیت او د الله امداد ورته سره نصیب کیږي. الله تبارک وتعالی فرمایي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. الله جل شانه په دې انسان باندې امتحانات راولي. دغه شانتې محترمو انسان همیشه په یو حال کې نه وي، بلکې الله جل شانه همیشه په یو حال کې وي. انسان باندې حالات بدلیږي را بدلیږي، په ده باندې به کله مختلف امتحانات راځي، ضرور به په انسان باندې راځي، ځکه چې الله جل شانه دی ګوري، د حالات ګوري چې د کوم ټیم کې زما طرف ته رجوع کوي. کله چې په انسان باندې خامخا څه ناسه مصیبت یا امتحان راځي، نو په کار دی چې د الله طرف ته متوجه کیږي او په دې امتحان په دې تکلیف باندې صبر کوي. او دا چې کوم دی سوچو کې دا د الله د اړخه چې کوم دی نو په ما باندې یو امتحان دی، په دې به الله جل شانه ما ته نعمتونه راکوي او نعمتونه به پرې راته ملاویږي. نو دا امتحان کې دا تکلیف او دا مصیبت په ده باندې کم راغلی، دا به پرې اسانیږي او په دې باندې به درته صبر نصیب کیږي. نو الله جل شانه موږ تاسو ته په دې باندې استقامت نصیب کړي، او الله جل شانه موږ له صبر کولو توفیق راکړي. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.